ان فی خلق السماوات والارض بشکا په پیدا کولو د اسمانونو او د زمکو کې چې الله پیدا کړی دي واختلاف الليل والنهار او په بدلیدو د شپې او د ورځې کې والفلك التي تجري في البحر او هغه کشته چوړي په دې دریاب کې بماین فالناس او سامانونه چې پیدا ورکي خلق له هغه پکې وړي راوړي وما انزل الله من السماء من ماء او هغه چې الله وري د اسمان نو بو فاحیا به الارض پس ژوندې کی تر تازه کی په دې سرزمکا بعد موتها پس د مرګ دا غینا پس د وچې دونه یا من کل دابه او په دې کې چې خوار کړی دي په زمکه کې هر قسم زنده سر وتصریف الرياح او په بدلولو د هواګانو کې ابو هوا والسحاب المسخر او هغه وریځو چې مقرر ده او تابعدار ده د الله بین السماء والارض پمین د اسمان او د زمکه کې لآیات لقوم یعقلون دې کې دلیلونه دي د الله د وحدانیت خدای قوم د پاره چې عقل من وي ومن الناس بعض خلقنا من يتخذ من دون الله اندادا هغه څوک دي چې نسی د خپل ځان د پاره بغیر د الله نه نور شریکان يحبونهم كحب الله محبت ساتي غي سره پشان د محبت د الله سره والذین آمنوا اشد حبا لله هغه کسان چې مؤمنان دي مسلمانان دي هغه ډیر زیات دي د الله په محبت کې دې خلقنا ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب او کچری اولی دي ظالمانو هغه وخت کې چې ویني عذاب نو خو پوښي ان القوه لله جميعا چې زور او طاقت خو خاص د الله دې ټول وان الله شدید العذاب او بشکا چې الله ډېر سخت عذاب والده استبرأ الذين اتبعوا دا پاغه وخت کې چې بیزار بشي هغه کسان چې تابعداري شوی وا په دنیا کې من الذين اتبعوا دا چانو بیزار شي چې هغه تابعداري کړي وا پیروي کړي وا ورأوا العذاب او ویني ټول عذاب د جهنم وتقطعت بهم الاسباب او کټ بشي د دې پمینز کې ټول تعلقات وقال الذين اتبعوا او وی هغه کسان چې د دې تابعداري کړي وا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم صحابه ودا خبره کچري زمونږ د پاره بیا تللوي دنیا ته نمونږ به بیزار شو د دینه کما تبرؤ منا لکه دی چنن بیزار شو زمونږ نه کذالک یریهم الله اعمالهم دغه سبا اخی الله دیتا د خپل بد عملونه حسرات علیهم دا د پاره د ډیر افسوس په دی باندې وما هم بخارجین من النار او نبیدی چری وطن کی دورنا یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے خلقو خوری تاسو داغی سیزونو نا چی پزمکا کی دی و چی حلال وی او پاک وی صفا و سترئی ولا تتبعوا خطوات الشیطان امروانی گئے پا قدمونو پا طریقو دا شیطان پسی
انه لکم عدو مبین بیشک دې استاو د پاره اخکار دشمن دی انما یامرکم بالسوء والفحشاء بیشک دا شیطان امر کی تاسو ته په شرک سره او په بے حیاي سره وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون او په دې خبره چې جوړ کې تاسو په الله باندې هغه دروغ چې تاسو په نه پويږئ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کله چې ویل شي دیتا چې تابعداریو کې د هغه څه چې الله نازل کړی دي قالوا وایدی په جواب کې بل نتبعو نه چرنا مونږ به تابعداري کوو ما الفینا علی آباءنا دا هغه طریقو چې مونږ دي مونږ پاغه باندې خپل پلار نیکو او لو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا اگر چې هغه پلاران دي چې نه پوښیو په سشي باندې ولا یهتدون او نه صحیح لار په جندلی و ومثل الذين كفروا او مثال لاغی کسانو چې کافران دي په وخت د بیان د پیغمبر کې کمثل الذي ينعقو پشان دا غسړی دی چې आवाज کوي بما لا يسمع الا دعاء و نداء هغه ساروخ پلوتا چې هغه خناوري مگر صرف بلنه او आवाज ثم بكم عميون دی کان دی دا ورېدو د حق نه چاړاګان دي د وینا د حق نه وړاند دي د لیدو د حق نه وهم لا يعقلون پس پدې کې عقلم نشته دی یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو کلوا من طیبات ما رزقناکم خره تاسو صفا او سترا هغه رزق چې ما درکړې تاسو ته واشکروا لله او د الله تابعداریو کې الله شکریا ادا کړئ ان کنتم ایاه تعبدون کچریه تاسو خاص الله لرا بندگی کوونکی انما حرم علیکم المیتۃ بشک الله حرام کړی دا پتا سبحان مردار والدم وین بيدن کی ولحم الخنزیر او غوخه د سور وما اهل به لغیر الله او هر غشی چې نوم واغستې شي پاغه باندې بغیر د الله نه د بلچا ومن اضطر غیر باغ ولا عاد پس هغه څوک چې ډیر به اختیار شو او چې نوی نافرمانی کوونکې او نوی د حد نه تجاوز کوونکې او د دغه مردارونه او خړه فلا اسماعیل نشتا ګنا په د باندې ان الله غفور رحیم بشک الله بخشش کوونکی مهربان ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب بشکا کسان چې هغه سي پټي هغه احکام چې الله نازل کړی دي په کتاب کې ويشترون به ثمنا قليلا او دی اخلی په دې خپل عمل باندې دا پیسې لګي دا دنیا لګا اولئک ما یاکلون فی بطونهم دا خلق چې دی نډکې خپل خېټه الا النار مگر دورنا ولا یکلمهم الله یوم القیامت خبر بونه کې الا دی سرا د رحمت ورځ د قیامت ولا یزکیهم او نه په پاک کې دی لرا د خپلو ګناهونو او شرکونو نه ولهم عذاب علیم او دې لپاره د عذاب دردناک اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دا هغه کسان دي چې وایغستا گمراهی په بدله د هدایت کې
ولعذاب بالمغفره او غست عذاب په بدله د بخشش کې فما اصبرهم علی النار سشه دې چې دی کلکړی دی په دې اور باندې ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق دا ذکر دی کلک دی په اور باندې چې بشک الله نازل کړو کتاب په یو حق دین سره په توحید سره وان الذين اختلفوا في الكتاب او بشکا کسان چې اختلاف جوړ کو او جګړه وکړي په دغه کتاب د الله کې لفي شقاق بعید هغه په داسې دشمنه کې دي چې ډیر لري دي د حق نه الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب دې زینا مسله جهاد فی سبیل الله شروع کړي سورہ بقره کې 177 آیات نه لیس البر ند سنیکی ان تولوا وجوهکم چتاسو اړوي مخونه خپل قبل المشرق سوق په طرف د مشرق والمغرب او سوق په طرف د مغرب ولكن البر لیکن اصل نیکی دادا من آمن بالله واليوم الاخر هغه څوک چې ایمان وروړي په الله باندې او پرز د آخرت باندې والملائکه په ملائکو والکتاب او په ټولو آسمانیو کتابونو والنبیین او په ټولو پیغمبرانو وآت المال على حبه او ورکی مال په محبت د الله سره ذوی القربا خپلوانو تا والیتاما یتیمانانو تا والمساکین او هر قسم محتاج خلق تا وابن السبیل او مسافر تا والسائلین او سوالگرو تا وفي الرقاب او بغاړه خلاصولو د غلامانو کې یا د قرضدارانو کې واقام الصلاة او پابندی کوي د مانځو وآت الزکاة ور کوي زکات والموفون بعهدهم او فاکون کی دی په خپل وعدو باندې اذا عاهدوا کله چې وعده یې کړی وي والصابرین فی البأساء او ډیر صبرناک دي په سختو د مال کې والضراء او په سختو د بدن کې وحین البأس په وخت د جنگ کې اولئک الذین صدقوا دغه کسان رښتینی دي په خپل خبره کې اولئک هم المتقون هم دغه کسان متقیان دي دا اول باب دي ته تهذیب الاخلاق ویل شي دویم باب کې څلور احکام ذکر کړي او سیاست مدنیه چاول پاغي کې مسله د قصاص ده یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو کتب علیکم القصاص فرض کړی شوی دی پتا سو باندې قصاص غستل فی القتل پوجل شو کې الحر بالحر آزاد سړی با قتلول شي په بدله د آزاد کې والعبد بالعبد او غلام په بدله د غلام کې والانثى بالانثى او زنانه په بدله د زنانه کې فمن عفي له من اخي شيء پس هغه څوک چې معافي وکړي شو دته د طرفه دا غرور مقتول خپلنا د سشي هم فاتباع بالمعروف
پس تابعداری کول دی دلرا په جایز طریقې سره و اداء الیه باحسان او دا کول د مال دی هغه ته ډیر په خوشاله سره ذالک تخفیف من ربکم دا معافی کول اسانتیا دا درفستا سنه پتا سبحان دی و رحمه او د الله مهربانی ده فمن اعتدى بعد ذلك پس هغه څوک چې زیاتیو کی پس د دې فیصلینا او د صلحنا ولو عذاب علیم پس د دې پر عذاب دردناک دی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب او تاسو د پاره په دې قصاص اغستو کې ډیر لوی ژوند ای عقل مندو لعلکم تتقون د دې لپاره چې بچ شه د قتل او قتال نه کتب علیکم دویم حکم تقسیم د مال وصیت د مال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې ذا حذر احدکم الموت کله چې رانږدې شي یو تن تاسو ته مرګ ان ترک خیرا الوصیت په دې شرط کپره خوي سمال نو وصیت وکي للوالدین والاقربین د پاره د مور او پلار او د پاره د خپلوانو بالمعروف په شریعت طریقې سره حقا علی المتقین دا حکم لازم دی په متقیانو باندې فمن بدله بعد ما سمعه هغه څوک چې بدل کو دی وصیت لره پس دا غي چې اوریدلې فإنما اسمه على الذين يبدلون نو بشکا ګناه دې بدلولو پاغه چا دي چې بدلی دی وصیت لره ان الله سميع عليم بشکا الله اوریدون کې دې دار خبره او پويږي دار چا په حال باندې فمن خاف من موص جنفا او اسما هغه څوک چې هغه سره یاروا د دې وصیت کوونکی نه جنفن چې دې با غلطیو کی یا به طرفداریو کی او اسمن یا به گناهو کی فاصلح بینهم نو دې اصلاح وکړه پمیند دې کې فلا اسم علی نشته دې هیڅ گناه په دې اصلاح کوونکی باندې ان الله غفور رحیم بشک الله بخشش کوونکی دې مهربان